ډیرو محترمو مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه، یو جلالي وظیفه، یو کمالي وظیفه، یو مجربه وظیفه انشاءالله د حاجت دپاره او د نن ورځ کې د جمعې په شپې باندې دا وظیفه وکئ. الله جل شانه هم حاجت پوره کوي، ځکه پوره کولو والا ذات صرف د الله جل شانه دی. او د دې وظیفې د برکت الحمدلله الله تعالی زموږ حاجت خپله پوره کړی دی. نو که تاسو هم دا وظیفه وکړله نو الله جل شانه به ستاسو حاجات هم پوره کړي. اوس زما کم حاجت پوره شوی هغه هم درته محترم مسلمانانو او دا وظیفه په کم طریقې سره کوئ، څو فیرې به کوئ، دغه طریقه هم درته ښیم انشاءالله. دا نن ورځې خامخا شروع کوئ. د هر قسم حاجت دپاره، هغه که ناممکن وي او که سخت وي، که د رشتې وي او که د قرضونو وي محترم، او که د کورونو وي، او که دغه رنګې د هر قسم پریشانی ستاسو ته ملحقه وي، تاسو ته یې تنګ کړي یې، پریشانه کړي یې، نو محترمو دې وظیفې سره به الله جل شانه ستاسو دا حاجات پوره کړي، دا بیماری هم سره الله تعالی ختم کړي، او دا ناممکن پریشانی به الله جل شانه ختم کړي. لہذا دا وظیفه په دې طریقې باندې وکړئ، کومه طریقې سره چې زه دا وظیفه تاسو ته ښایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو قابل قدر مسلمانان، رونو خویند او هغه مسافرو کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله جل شانه دغه ټولو مسافرو تمام حاجتونه پوره کړي. دغه مسافرو دی الله تعالی د دنیا او د آخرت تمام خوشحالۍ نصیب کړي، او الله تعالی مو عزتمن او قدرمن زما کتونکي اوریدونکي همیشه دپاره لري. ډیرو محترم مسلمانانو، نن د جمعې شپه تاسو ته معلومه ده، زیارت ورځ ده او د جمعې زبرګه شپه ده. یو خو دا شپه خو پخپله هم ډیره زیاته د فضیلت والا ده، ډیره د حکمت والا وظیفه ده، ډیره د بصیرت والا دغه د شپه ده. او په دې شپه کې چې کومه وظیفه زه تاسو ته ښیم محترمو، هغه هم ډیره کمالي وظیفه ده او جلالي وظیفه ده. محترمو، د الله تعالی په دربار کې قبول کړی شوې وظیفه ده، او په دې سره الحمدلله چې زموږ هم حاجت الله جل شانه پوره کړی دی. نو زه غواړم چې زما کتونکي اوریدونکي او ما سره څومره خلک د الله تعالی د رضا لپاره محبت ساتي، زموږ وظایف کوي، هغوی ته هم دا وظیفه زه وښیم چې هغوی د خپلو حاجاتو دپاره دا وظیفه وکړي. انشاءالله الله جل شانه به د هغوی حاجات پوره کړي، او الله جل شانه به د هغوی پریشانی ختمې کړي، الله جل شانه به د هغوی د زړه مرادونه پوره کړي، او حلال محبتونه به ورته ورکړي، او حلال نکاحګانې به ورته ورکړي. محترمو خو دا خبره ذهن کې نشین کوي چې ګورئ د الله جل شانه نه ما سوا زموږ بل څوک اله نشته دی. د الله جل شانه نه ما سوا زموږ مشکل کشا ګورئ نشته دی، نه حاجت روا شته. صرف زمونږ مسلې به څوک ختمی؟ الله جل شانه به ختمی. په څه به ختمی؟ په وظایفو او په اعمالو سره به مسلې ختمیږي. څنګه چې موږ اعمال کوو، څنګه چې موږ وظایف کوو، د هغې ثمره او بدله به الله جل شانه راکوي. مثال په طور موږ کره یو مزدور لګیا دی، پلسترې کوي، بلاکونه لګوي، خښتې لګوي. محترمو، نو هله چې کله په ایماندارۍ سره خپله دیاړي پوره کړي، نو مالک ډیر زیات خوشحاله شي. مالک د هغه کار وویني، د هغه تجربه وویني، د هغه یقین وویني، او دغه ایمانداري وګوري. نو محترمو، هغه بعضې مشرانو ته او بعضې سرمایهداره خلکو ته ډیرې پیسې د خپلې دیاړۍ نه او د مزدورۍ نه سیوا ورکړي، څه وجه باندې چې د هغه نیکدلۍ په وجه باندې صحیح کار کړی وي. محترمو، دا خو د دنیا یو کار دی. محترمو، دا خو د دنیا معامله ده که نه، چې یو انسان د بل سره دومره محبت ساتي، د ایماندارۍ د وجې نه هغه ته دومره جزا ورکوي. نو چې کوم انسان د الله تعالی وظایف کوي که نه، په ایماندارۍ سره یې کوي که نه، او په زړه او په دل لګۍ سره یې کوي که نه، او په عشق او محبت سره یې کوي که نه، او د خپلو حاجتونو دپاره یې کوي، دی پکې څه قسمه هم کوتاهي او څه قسمه هم لاپرواهي نه کوي، نو الله تعالی به درته ورکړه نه کوي. چې انسان بل انسان ته ورکړه کوي د ایماندارۍ د وجې نه، نو رب به نه کوي. محترم، رب خو د انسان نه ډېر زیات غیرتمند دی. د رب خزانې خو د انسان د خزانو نه ډېرې زیاتې غټې دي. د رب سره چې کوم هغه محترمو هغه څیزونه ورکول دي، مخلوق به چاله څه ورکړي، رب چې کوم څه ورکړي هغه په ګمان او وهم کې زما ستاسو نشي راتلی. دا خبره لا موجود ده، زما ستاسو ذهنونه دا خبره نه مني. محترمو، لهذا دا مثال مې دې دپاره ذکر کړو چې تاسو پوهه شئ او ستاسو یقین راشي. نو دا وظیفه به ډېر غټ یقین سره کوئ. محترم مسلمانانو، دا وظیفه به تاسو 3014 مرتبه کوئ. ښه، 3014 3013 مرتبه. صحیح شوه.
دا به تاسو د جمعې په ورځ باندې شروع کوئ محترمو، او دا به مسلسل د خپل حاجت د پوره کېدو دپاره کوئ. صحیح شوه، د خپل حاجت د پوره کېدو دپاره. خو د جمعې د شپې نه به یې شروع کړي، خو څه ټایم به یې کوئ؟ د ماسخوتن د مونځ نه پس به یې کوئ. ځکه محترمو چې تاسو پکې خبرې چا سره ونه کوئ، ځکه محترمو چې تاسو دغې وخت کې یکسویې سره دا وظیفه وکئ چې د الله تعالی رحمت او د الله تعالی هغه دغه تاسو نه دفع شي او رحمتونه په تاسو باندې راوورېږي. لهذا د ماسخوتن د مونځ نه پس 3014 مرتبه 3013 مرتبه د ماسخوتن مونځ نه پس په تنهایۍ کې به یې کوئ، یوازیوالي کې به یې کوئ، خبرې به چا سره نه کوئ، او کو کېدی شي نو چې اودس کې وکړئ. ځکه که نه ګوره چې الله تعالی هغه څیز خوښوي کوم چې تقوا سره وي، کوم څیز چې یکسویۍ سره وي، یوازیوالي کې وي. صحیح شوه که نه؟ لکه څنګه چې سړی ایمانداری سره، نو دا هغه ایمانداري ده چې سړی په یوازیوالي کې وکړي، سړی په یقین او دهان سوچ سمج سره وکړي، نو دا هغه ایمانداري ده. نو دغه ایماندارۍ د وجې نه انسان بل انسان ته ورکړه کوي، نو رب به د هغه انسان نه په سوچند او په لکونو او په کروړونو چند انسان ته ورکړه کوي. محترمو چې دا زما ستاسو یقین وي د الله تعالی په ذات باندې. ډېر خلک ماته کمنټ کوي زموږ حاجات نه پوره کېږي، الله تعالی به پوره کوي. محترمو تاسو فکر مه کوئ، انشاءالله وظایف جاري ساتئ. بل دا چې د ګناهونو نه ځان ساتئ. هر قسم ګناه کم چې رب پې خفه کېږي هغه ټول ګناهونه پرېږدوئ او الله نه غواړئ. وظیفه دا د محترم مسلمانانو ډېره زیاته اسانه ده. 3 نومونه دي، انشاءالله بهترینه ده او موږ له چې په الله تعالی سره کړي دي که نه، نو هغه زه تاسو ته نشم بیانولی او نه زه تاسو ته ویم. لهذا بس هغې نه تاسو واوړئ. خو زه تاسو ته دا وظیفه بیانوم. وظیفه دا ده: یا وهابو یا فتاحو الله الصمد، یا وهابو یا فتاحو الله الصمد. ډېر په زړه په درد سره د زړه نه یې راوباسئ چې یا الله دا زړه مې بار ته راوځي، کو زما دا حاجت پوره نه شو. الله زما له دې وظیفې سره زما دا حاجت پوره نه شو. الله ما ته تکلیف دی الله، او ته خپل بنده سره ډېر محبت کې الله. خپله مور خپل بچي ته تکلیف نه ورکوي الله، نو ته څنګه خپل بنده ته مالکه الله تکلیف ما ته دی؟ نو الله زما د حاجت پوره کړي. الله بل در هم نشته، بل اله هم نشته، الله بل معبود هم نشته. الله مالک الله ستا صرف در دی او ستا صرف ملکیت دی په تمام جهان باندې. الله کو زما د حاجت پوره کړي. الله ستا خزانو ته هیڅ هغه کمې پکې نه راځي الله. نو الله زما د حاجت پوره کړي. اگر کو زه الله ګناهګار یم الله، اگر کو الله زه ستا نافرماني کوم الله خیر دی ما باندې خپل رحم او فضل وکړي. الله ما دا اورېدلي چې ستا غضب باندې ستا رحمت غالب دی. الله د خپل رحمت په څادر کې ما راټول کړي. والله زما د حاجت پوره کړي. انشاءالله محترمو دغه رنګې دعا ورسره وغواړئ او نورو مرګ خلکو ته هم زما دا وظیفې ښایي، شیر کوئ یې ورته چې محترم هغوی ته هم پیدا کېږي. زه دا وظایف ډېر د زړه او ډېر د اخلاص او محبت نه تاسو ته در کوم. ستاسو دا محبتونه دې هم الله جل شانه په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. الله جل شانه هم خوشحاله او باد ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه. جزاک الله خیره، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.